بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیا دور پروګرام پښتونخوا ټوډے کې تاسو ته هرکلی وایم. قدرمندو، خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د امنیت وضع ورځ پر ورځ خرابېږي. 2 ورځې مخکې خیبر پښتونخوا کې په یو ورځ کې 4 پیښې وشوې. جنوبي ضلع ټانک نه د دې آغاز وشو. هلته شپې چې دی په پولیس موبایل باندې یو حمله وشوه، 4 پولیس والا پکې زخمیان شو. ذمہداري ټي ټي پي واغسته. بیا د هغه سهار چې دی په لکی مروت کې چې دی په پولیس باندې یو ډیر غټه حمله وشوه او په هغه کې 6 پولیس والا چې دی هغه مړه شو او د دې واقعي ذمہداري هم ټي ټي پي واغسته. اندک ورځ باندې بیا یو باجوړ کې چې دی په سکیورټي فورس باندې یو حمله وشوه. 2 سکیورټي فورسز والا پکې مړه شو او په جوابي حمله کې یو دهشتګرد هم مړ شو. اندغه شان اندک ورځ باندې په شمالي وزیرستان کې هم یو پیښه شوې وه. ټي ټي پي د هغه ذمہداري اغستې وه خو د هغه تصدیق بیا نه و شوی. خو به هر حال کله چې ټي ټي پي یو عملي ذمہداري والي بیا خامخا څه واقع شوي وي. نو اوس پوښتنه دا دی چې دا بیا چې دې حملو کې دا اضافه ولې کیږي او بل طرف ته موږ ګورو چې همدغه دهشتګردي یا د کم بریدونه روان دي دې خلاف چې دی په ټول خیبر پښتونخوا کې چې دی خلک پرلاتونو کې مظاهرې کوي او حکومت ته دا وایي چې موږ ته امن راکړئ. او په دغه سلسله کې یو 2 ورځې مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو ډیر غټه مظاهره شوې وه، ډیر غټ پرلت شوی و چې پکې زرګونو خلکو شرکت کړی و. نو په دې ټولو خبرو به نن موږ خبرې کوو او دا به پوښتنه کوو خپل د تجزیه‌نګار نه، خپل میلمانه چې دا حالات کم طرف ته روان دي. په پروګرام کې ما سره شریک دی ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب، د تعارف محتاج نه دی، څېړونکی دی، استاد دی او لیکوال هم دی. نن به د ټولو خبرو باندې د ټول سوالونو پوښتنې موږ ډاکټر عرفان صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه جي، قربان. ډاکټر صاحب دا چې ما ذکر وکړو 2 ورځې مخکې په یو ورځ کې 4 بریدونه وشو په فوج او په سکیورټي فورسز باندې او تقریبا 6 کسان پکې چې دی هغه مړه شو. او بیا د سره سره چې دی بل طرف ته موږ ګورو دا مظاهرې روانې دي. نو دا حالات چې دي تا کوم طرف ته دا روان دي، تاسو ته څنګه ښکاري؟ یو ځل بیا رفت صاحب ډېره مننه. اور څومره پورې د حالات تعلق ده، یقینا د حالات نه مخکې څخه طرف ته تلیو او نه به اوس مخکې ځي. وجه دا ده چې تاسو خو ویلو چې حملو کې زیاتي راغلي ده، خو زه دا سوال کوم چې د حملې بد شوي کله وي. دا خو افغانستان کې د طالبانو راتګ سره او یا غنه پس کم د بریدونو کې زیاتواله مونږ محسوس کړي او تاسو اکثر تاسو په خپل لیکي په دمن ما هم څو ځل د باندې ریپورتس لیکلي دي او تاسو باقاعده ډیټا ساتي. تا نه زه تاسو کوم چې دا ډیټا مسلسل بر روانه ده او مونږ ته د حکومت طرف نه د ریاست طرف نه بار بار دا ډډګرنې کیږي. اوس مذاکرات شروع شو، کتا ته یاد شو چې 15 میاشتې پهلا دلته کې دا افوا جوړه شوه چې حکومت آل اف سډن ریاست مذاکرات پیل کړي او سیز فایر وشو. بیا یو دور مذاکرات وشو، بل دور وشو، بیا دلته کې جنرال فیض حمید سکوم دا هغه طرف نه جازونو کې دلته نه خلک استون سی 130 کې او پالته کې کانټیننټل کې سکوم دا میټینګز وشو د طالبانو سره، ټي ټي پی سره. او بار بار دا کریډټ کوم دا د افغان طالبانو ته ورکړل شو. سالته کې حقانی ګروپ پاکستان سره چونکې خط تعلق واړي نو د سہولتکار په تور باندې هغه د پاکستان ریاست او د ټي ټي پی په مانس کې سیز فایر کې انټرسټډ ده. به درو میاشتو سیز فایر ته پورا کیسه ز تاسو ته ځکه کوم سګوره هغه سیز فایر څه شو. هغه مونږ وکړو چې سیز فایر لکه د یو درز سره لاندې راوغورځېدو، لکه کور راوغورځېږي، داسې هر څه اخوا ته شو، ډډې وړې شو. بیا هغه نه پس مذاکرات خبرې بند شوې. د مذاکراتو خبرو باندې د سرحد د خیبر پښتونخوا حکومت کې چا خبره نه کوله او په سنټر کې په اسلام آباد کې کوم د پولیټیکل ټرمایل یو جوړ ده. یو طرف ته د عمران خان کوم مبارزه ده چې زما امریکای حکومت ختم کړو، سټیټ کوم د ادارې ور سره ملاو دي، بل طرف ته د جنرال باجوا د اړخ نه کوم آرګومنټ ده نه دا کوم نااهل ده یا مطلب حکومت صحیح نشو چلوي یا نور خبرې د په مانس کې کوم دي د غمزپلي خلک خختي. دا بریدونه نه ختم شوي او نه کم شوي د مسلسل تلو، خو چونکې د میډیا توجه ټوله اسلام آباد کې د پولیټیکل سرکس باندې ده.
همده کسره د خیبر پختونخوا حکومت سره خبره نه کوي او که به خبره کوي د هغه یو ویان دا هغه بار بار څوک دا غلط بیانی کوي او بار بار دا وایي سیر هغه د داسې لاګي لکه هغه ته تنخواه د ټي ټي پی د طرف نه راځي د خیبر پختونخوا حکومت یا د خلکو ټیکس پیر پیسې هغه ته نه ملويږي هغه طرف هم کوي نو د ټي ټي پی کوي او وایي سیر هغه خو کله وایي سیر هغه دلته راغلي نه دي کله وایي چې دا ذاتي دښمنۍ چې په سوات کې کم بریدونه وشو په خلکو باندې کله وایي ذاتي دښمنۍ ده به وایي چې نو حکومت تار څه پته ده مونږ مذاکرات کوو بیا وایي سیر دا خو د اسلام آباد کې کوم ریاستي ادارې دي دا غي کار ده د سوات خو بارډر نه ملويږي افغانستان سره او هغه طرف نه دا خلک راځي او انسټیبিলিټي پیل کوي نو د ټولو خبرو جواب زما دادا دا بریدونه نه بند شوي او نه به بنديږي ولې دلته د ریاست کوم رجحان ده ترخګری طرف ته ترخګری ختمون نه ده بلکې کله غلی کی کله په خبره بند کی کله په خبره نه کوي به خبره چالو کی نو دا یو طول ورکوند تسلسل ورکوند ترخګری ته څه هم مقصد کې دیشي دی پویږي نه دا هم کې دیشي دا د ریاست د پالیسي واحصي دا هم کې دیشي چې دی کوشش کوي سره طالبان ډسام کو ولې دا هم یاد ګرنه پکار دا چې ټي ټي پی څه یو ګوند نه دا د کې 1590 شل ګوندونه دي نو کې دیشي ریاست سره داسې حکمت عملی سره وینا چې طالبان ډسام کی نو هغه پر هغه ته وخت پکاري خو زه صرف دا ویل غواړم چې کچره داسې خبرې نو بیا ولس په اعتماد کې خستن پکار دا ولې چې د ولس وزیرستان نو نه سوات پرې د حکومت مظاهرو طرف ته اشاره وکړه دا د ولس نه صرف بېچینی خي بلکې پر ریاست باندې عدم اعتماد هم خي دی باندې تاسو نه بالکل زبدي طرف تر اعظم عادي باندې تاسو سوال نو کومه خو تاسو چې څنګه خبر اوکا یو خدا دې چې دا هغه تاسو د ډیټا یا د پورا اعداد شمار خبر اوکا نو دا ورسته میاشت چې کوم اکتوبر ختم شو نو ټي ټي پی چې دی یو میډیا ته چې دی یو 2 میاشتو خپل دغه هم لګلی و چې څومره دوه حمله کړې دي 2 سپتمبر نه دوه خپل حمله شروع کړې وي او بیا د اکتوبر اند پورې تقریبا په دا 2 میاشتو کې 2-3 هتي حمله چې دی هغه ځمېداري قبول کړې ده بیا دا اوس نن چې دی د 14 ولسم تاریخ ته دا د نومبر ورځ چې دا خو پرې ده د دې ډیټیل نه دی راغلی دا هر میاشت په اخر کې دوه لګي په دې چې د کې خو یو ورځ کې سلور حمله شوې دي نو دا کې یو شی صفه بلم وکاس دا وایي چې موږ سلف ډیفنس کې کوو دا حمله او بالکل دا خبره کوي لکه لا د جنگونه پیل کړي نه دي دا ټول سلف ډیفنس کې کیږي دا دوړه ګروپونه پاکستان دا وایي دوړه فریقین دا وایي چې مونږه کم چې هغه مطلب اوربن شوی هغه اوربن ختم کړي نه دي ټي ټي پی دا وایي خدا غواسی یو دغه کنه لکه مطلب دا خو د خلی خبرې دي نو چې کله مطلب د 2 میاشتو کې ته اتیو نازیات حمله کوي نو دا به جنگ نشو سدي اندغه شان پاکستان هم مطلب دا شو ځکه اوربند یا دا غنه بعد دغه سه حالي چې به جنگ شروع شي به څه حالي او دا یو بل اهم خبره پکې دار غلي دی چې 2 ورځې مخکې ټي ټي پی یو بل پریس ریلیز جاری کړو په هغه کې یو دا ادا هم کړی و دا داوی کړی و چې الته په ډیر اسماعیل خان کې په 2 باندې یو ډرون حمله شوی دی هغه ډرون حمله چې دی امریکای کړی دی د امریکای په وینا شوی دی یا امریکای کړی دی دا ټي ټي پی یو داوا بیا موږ خپل چک کو هغه خبر چې دی موږ چک کو خو په مقامی سطح باندې دغه تصدیق نه کېدو کې دیشي مطلب لکه پاکستان خو اکثر لکه چې دی ډرون استعمال کوي په افغانستان کې هم چې دی سرحد پارند سے اطلاعات دي لکه مطلب تر اوسه خو پاکستان تصدیق نه کړي خو بهر حال لکه طالبان زراي دا وایي چې هلته په 2 باندې ډرون کوي لکه پاکستان سره ډرون فیسیلیټي یا ډرون دا کم سہولت دا پاکستان سره خوشته دي خو بهر حال دا چې دی دا یو ډېر غټه خبره وا چې مطلب لکه دغه ټي ټي پی چې کوم دا ادا کړی دی د لپاره دا اوس ایویډنس نه دی ورکړی ثبوت نه دی ورکړی چې دا چاغنه دا اسټابلیش چې دا مطلب د امریکای د حمله کوي یو خبره دا رفعت صاحب تاسو خبره زه تاییدم نه کوم ورت کوم نه خو تاسو ته یو خبره وکم چې ډرون څه کوم دا کنه دا صرف دا نه د یو پایلټ لیس جهاز دا او په اسلام آباد نه یا په نیواډا نه سو کې وچت کی هغه ګرځي اٹیک کوي ګوره ډرون ټیکنالوژي ډیر ایکسپنسیو ټیکنالوژي دا ډرون مونیټرینګ لپاره پورا سیستم پکار دا هغه باندې هم ډیر غټ کاست راځي خرچه راځي کو بیا ډرون ته یو بل څه پکار دا هغه ګراوند انټيليجنس تا یعنی مخبري ان د ګراوند
ډرون اٹیک کوم دا یا بریدونه کوم دي دا البته کې بریدونه دغه څه نه کوي سکونه بس الته کې د کې څه نظر سترګې دی او د کوم دا اٹیک نه په ګراوند باندې به انټيليجنس وي او دغه انټيليجنس 100% ریښتیاتون ډیر ضروری ده هغه نه پس د ډرون د سټرایک کوم دا ضرورت پیش کیږي بیا هغه پریسایز سټرایک ده هغه د پر پورا یو انفراستراکچر ده نو زه دا وایم سکیدې شي زده شوی خو ګوره یاد ستا سو یو عام تیارې باندې سټرایک کول آسان کار ده د ډرون د مخه سټرایک کول آسان کار نه ده د پاکستان باندې ریاست ته امریکا کوي شي ولې هغه دور لري نه هغه د پر اټره خرچه رزي کا هغه ګراوند فورسز راستي پاکستان ټول ګراوند فورسز دي د مهروا په هر ډیسټریکټ کې د پاکستان چونی ده په هر ډیسټریکټ کې د پیرا ملټری ټروپس دي الته په زرونو خلک پولیس دي فاټا کې لا اوسم د ملیشي او هغه نظام کوم د لا ټاپل شوی نه ده زمانه د خیال څخه د پاکستان ریاست ته د ډرون ولې ضرورت دي څنګه اون د ګراوند دو ریسورسز موجود دي څنګه الته کې اٹیکس کوي شي نو زنه غنم چې د ډرون پاکستان ته ضرورت شته بالکل دا سوال چې دی ما هم زما په ذهن کې راغلی او په دې چې دا یو غریزه علاقه نه دی کنه لکه ډی خان چې دی یو غریزه علاقه نه دی یو فار فلنګ ایریا بارډر ایریا نه دی چې هلته تا مطلب ایکسس نه وي خدا خبره دی چې لکه دا چې کوم دا ایریا دی دا بیا چې مال معلوماتو کو هغه دا وایي چې دا د سیدی چې دلته مطلب دا وزیرستان سره ملاویږي نو گو ایریاز ټایپ غونډه علاقې دي الته ډیر زیات مطلب پولیس پریزنس نشته سکیورټي فورسز نشته خو بهرحال دا یو بل بحث دی اوس براشو دا چې کوم دا پرلتونه روان دي دا خلک چې دي د امن په حق کې مظاهره کوي دا تاسو ته پته به وي ډاکټر صاحب د دې آغاز چې دی دیر او سوات نشي او څنګه چلته یو هغه یو خاص واقع وشو طالبان وروتو مسلح ګرځېدو غشتونه کول څه کسان یې اغوا کو هغه نه پس بیا چې د دیر کې هغه یو ام پی ای باندې حمله شي هغه د بته ولا یو کیسو دا پرلتونه سٹارټ شو بیا خاص کر مالکند کې ډیر زیاتو شو غټه غټه مظاهره وشو لکه دا میاشونی مخ کې سواد کې منګوره کې د منګوره په تاریخ کې دومره غټه مظاهره چې دینه وشو په زرګونو خلکو پکې او بیا چې کوم لکه بیا دا دلته نواله وزیرستان پورې ټول پاکستان کې بلکې اوس خو داسې اطلاعات راځي چې بلوچستان کې څو علاقو کې چې دي مطلب دا خلک چې دي روچت شوي دي نو دا چې دی لکه یقینا دا خو موږ ته ښکاري چې دا یو غټ پیغام دی خو دې پیغام بنیاد باندې موږ ته تر اوسه چې دی داسې لکه دا چې خلک اوچاتېږي نو دا خو لکه ریاست او حکومت نه دا مطالبه کوي چې بھئی تاسو اوس په دې باندې فیصله وکړئ پالیسیانې جوړې کړئ خو هیڅ دغه شان موږ ته ښکارېږي نه نو آیا دې کې کدی کې شدت راشي نو دا به حکومت یا ریاست مجبوره کړي چې خپلې پالیسیانې بدلې کړي یا د دو خلک یا خلک مطمئن کړي ګوره دا د ریاست څه کوم دا په دانش باندې یا د ریاست څه کوم یو نظام ده د هغه کې په دې هم ډیپند کوي دارومدار دا هغه ریاست د خلکو مسلې وی چې تونه کې دلچسپي هم اخلي کنه اوس په موږ کتلی دا سره ریاست د عوام فیډبیک یا د عوام غوښتنه څه کومه ده په هغه باندې ریاکشن نشو کوي او د دې وجنه ریاست ته خپل ډېر غټ نقصان ورسېدو او د دې وجنه پاکستان د بالعموم یا بالخصوص ډېر غټ نقصان ورسېدو زه تاسو ته وایم دوه ټرندز دي 2001 نه پس کله ترخګری په د سیمه کې شروع شولا تاسو ته یادي وزیرستان نه مطلب افغانستان نه وزیرستان ته او به وزیرستان نه کوم دا سواد ته څلور 15 کال ولګیدو ترخګری را تک کې 2007-8 کې اکتوبر 2008 کې پاکستان سٹیټ پہلا ملټری اپریشن په سواد کې شروع کړ مسله دا و هغه وخت بو ریاست بار صحافي هم ته هم صحافي موږ صاحب تاسو کړو د ایس پی آر جنرالانو سره نو هغه به ویلو صدا خو کوم لوکل حکومتونه دي لکه دلته د ام ام ای حکومت او د ام ام ای حکومت ته موږ ته خبره مخته کې سدلته موږ اپریشن بیا به موږ ام ام ای حکومت سره خبره وکړه هغه ویلو سره خلک کوم د طالبان غواړي موږ څو مشرف پالیسي ټیک نه دي او خلک کوم دي ور فضل الله ته خلکو کالی ورکړلو زنانا ورته کوم د خپل زیورات ورکړو د پیسې ورکړي او کې ګوره تا یاد شو د فضل الله سالته کې مدرسه جوړیدل نو هغه کې ډېر غټو امیر مقام دی غونه خلکو بوم څه کوم د کنټریبیوشن کول ولته کې لکه د اغزه کوم خانان نو خلکو صاحب اثر هغه خلکو په د سیمټو بوجي او د ټرکونو د ایټو دا سيزونه د سریو واستولو ولته کې به کومک کولو نو یو هوا داسې جوړ شي و چې سټیټ یا ریاست څه کوي شي خلک سکون د خپل غواړي چې طالبان د مخترا شي
او دا نیریټیو څه کوم دا دوره مضبوط او سټرونګ لاړو څه ریاست ته څه نه څه پناه میلاو شوه په دې کې بیا څه کله دا مهمونه یا اپریشن شروع شولې نو ګوره ریاست بار بار ویلو ځکه موږ صفایا وکړه 2009 کې د سوات کې اپریشن شروع شوې 2014 نظر بیا ځب شروع شولو بیا هغه نه پس 2021 کې به طالبان افغانستان کې راغلو هغه نه پس یو بل نیریټیو راغلو کتا کتلې هغه نه پس سټیټ یا ریاست څه کوم دا طالبان مین سټریم کوي ټي ټي پی مین سټریم کوي مذاکرات ورسره کوي هغه ته وایي چې تاسو تراشي د تاسو خپل وطن دا خو هتیار وګرځوي او د سټیټ ساورنټي ایکسپټ کوي هغه د لاندې اوسي خلک نه ایکسپټ کوي یعنی هغه ارګومنت د سټیټ صدا خلک غواړي هغه زایل شو خلک پسیدلی دي هغه سټیټ ته وایي چې د ستا کا طالبانو سره مرستي طالب بوزا ځان سره سیټ کا خو زمون په علاقو کې به طالب نه مشت کیږي دا پهل ازل مونږ کو ته دا نیریټیو راغله اوس ګوره داسې بدقسمته ملک دا دا نیریټیو په میډیا کې څوک نه ایکسپټ کوي د سټیټ کنټرول میډیا کې دا نیریټیو سارم څوک ګوره سوات کې احتجاجونه وشو وزیرستان پورې وشو باجوړ کې وشو خیبر ایجنسی کې وشو څوک هم په نیشنل میډیا باندې دا سيزونه مخته نه راولي نو زه دا ویلن غواړم چې په دغه دا مونږ ته پته لاګي چې د سټیټ کم پالیسیانی دي د هغه د لاندې طالبان سکوم دي هغه یو فریق نه دا یو رایول نه دا هغه یو پروکسی ګروپ دا او سټیټ د پالیسیو د لاندې افغانستان کې سکم افغان طالبان دلته برسره اقتدار غواړي نو دا طالبان هغه د پرا یو طاقت استعمالون غواړي مخکې فیوچر کې نو په د بنیاد باندې چې د سټیټ پالیسیانه د طالبانو تابع دي د طالبان د سټیټ د پالیسانو حصہ ده نو زه دنه غنم سره خلک سکوندا کپ د لیول رپاسي نو دا به एकदम د اثر په سټیټ کیږي ها دا ضرور وایم سکچره دا احتجاجونه د خلکو د طرف نه بار بار او مسلسل په مختلف صورتونو کې او د ملک نورو حصو سره هم د خلک کنیکټ کیږي او نور حصو کې خلکو ته هم دا میسج ورکړي چې موږ پرمن یو موږ خپل علاقو کې طالبان نه غواړو هغه نیریټیو څخه کم زړې نیریټیو وي چې سټیټ پروموټ کولې چې خلک طالبان غواړي هغه غلطه وي نو زه بیا غنم چې په سټیټ په یو فشار راځي په ریاست په یو فشار راځي بیا به دا پالیسیانه هغه سنشي چلی دی لکه مخکې څنګه چلی دی خانو بیا اوس په اندغه د تاسو خبره په تنظر کې لکه اوس دا کم بیا چې د کوششونه یقینا په دی وخت کې روان دي چې دا کومه سلسله د مذاکراتو ماتشي او د سومیاشت مکه هغه بیا جوړه کی کنه نو آیا که په دی وخت کې چې دا کم مذاکرات د ټي ټي پی سره کا بیا پیل کړی شو یو ځل بیا نو آیا بیا تاسو خیال لې دا دیته هم مطلب دا چې کوم د پیس عمل لې دیته هم خلک سره ریاکشن ورکولې شي زما خپل خیال کې خلک غواړي چې په دې علاقې کې امني هغه دا نه غواړي چې طالبان دې مطلب په افغانستان کې او په پاکستان د بریدونه کوي او پاکستان فوج د وقتن فوقتن سکوم دا افغانستان کې بریدونه کوي او دلته کې د ټولو خلکو ژوند د مانس کې گرفتاری خلک هوسټیج غوندي دا څنګه غواړي خلک غواړي چې طالبانو سره د مذاکرات وشي زما خپل خیال کې او خلک بامانی مذاکرات غواړي خلک غواړي چې داسې مذاکرات د هغه په نتیجې کې امن راشي داسې مذاکرات هغه په نتیجې کې د غمزپلي خلکو ژوند ته لکشن قرار راشي خلک به ډیر سماف کی خو خلک ګوره بیا هغه سيزونه نه غواړي چې کوم د 60 شلو کالو کې په فاټا زمشده فاټا نه ونسه سوات پورې سورا او یو زر خلکو قربانیان ورکړي خلک نور او یو زر خلکو قربانیانو ته تیار نه دي کچره خلکو ته پته ولګي دا چې د ریاست په پالیسي کې بدلون راغلی دا او طالبان دې ته تیار دي چې هغه د امن سره په دوی علاقو کې اوسیدنه ته غواړي زما خپل خیال کې د خلکو سینې ډېر فراخ دي بیا به ریاست ته کوم د خلک لار ور کوي خو زه دا وایم چې دا په ریاست او په طالبانو دارو مدار دا په خلکو نه دا خلک خو امن غواړي آیا ریاست خلکو ته امن ورکوي شي آیا طالب دې ته تیار د امن راولي دي سیمه ته او کنا د دوړ قوتونه یو ځل بیا او مذاکرات کېلې ولا خبره شروع شي بیا شلو کالو کې سوره مذاکرات وشو د غیر رزلټ نه درغلی نو بیا ضروري خبره ده خلک به یو ځل بیا پاسي او بیا دا سيزونه سکوندي زګنم چې د خلکو اعتماد په سټیټ ریاست باندې کم نقصان رسیدلی دا هغه ریاست ته ډیره ګران شي
ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب تاسو ډیره مننه تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو قدرمنو موږ سره وخت کم دی د سره زموږ پروګرام پای ته ورسېدو اجازه راکې د خدای پامان